ساتلې دي. کله نه چې الله تعالی دنیا آباد کړله، الله جل شانه پدې کې ظلمت او رڼا پیدا کړې ده. پدې ځمکه کې الله جل شانه خ او بد، خیر او شر دو مختلف قوتونه پیدا کړې دي. او زموږ د مسلمانانو عقیده ده چې خیر او شر مالک الله تعالی دی. الله تعالی خیر او شر پیدا کړی دی. مرګ او ژوند الله تعالی پیدا کړی دی. خصوصا چې کله حضرت آدم علیه السلام د دنیا ته تشریف راوړلو، نو یو خطرناک شر د شیطان په شکل کې الله تعالی هغه دلته دنیا ته راښکاره کړلو. د هغه وخت نه د حق او د باطل جنگ روان دی. الله جل شانه حضرت آدم علیه السلام تخکار ہوئے چې دا شیطان ستا د اولاد خکار دشمن دی. دی با تاسو پرزئی، تاسو با خرابئی، ستاسو عملونه بنړی، تاسو با بیلاره کئی، پا گمراہ او پا غوائیت بانے بمراولی. لیکن اغا کس چې د شیطان د لارې نه سیټ تکړلو ځان او د رحمان په لاره باندې روان شولو، دغه کس به کامیاب وي. شیطان لوی وکړله، تکبر وکړلو، دی لوی او تکبر شیطان غرق او تباه کړلو. آدم علیه السلام عاجزی وکړله، جړای وکړله، اللہ تعالیٰ تا توبہ و استغفار او سجدہ وکڑلا. نو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام خپل خوخ بندگانو کی داخل کرد. غلطیانی دا دوانو دا طرف نشوی دی. شیطان دا سجدین انکار وکڑلو او آدم علیہ السلام دا شیطان پر لمسولو بانی ممنوعہ بوٹے یا دانا اخوڑلا. لیکن د دوانو د دې عمل نه پس سړی وګوري چې کاروایی بیا وروسته څه شوي ده. شیطان د دې سجدې نه کولو نه پس خپل حجت او دلیل پیش کولو، انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. زه د آدم علیه السلام نه غوره یم، ځکه زه د اور نه پیدا یم، دی د خټې نه پیدا دی، د خاورې نه پیدا دی. او زه د پخوا نه زوړ سړی یم، دلته عبادتونه کوم، دا نوې نوې را پیدا شوی دی. دی بلا راځي په ما به غوره کېږي او حاکم کېږي به او د ځمکې اختیار او واک باخلي. دا خبرې چې کېدې آدم علیه السلام ته پته ولګېدل چې بی زما خلاف خو یو سړي کاروایانې شروع کړلې. الله جل شانه آدم علیه السلام دنیا ته رالیږلو، دنیا ته را لګلو، جنت کې ټول عمر د پاره پاتې کولو نه، دنیا ته را لګلو. نو یو پابندي ولګوله چې دې بوټي ته ځان منځ دې کوه، لا تقربا هذه الشجره. دا محاوره دا د عرب چې دې بوټي ته منځ دې کېږه، مطلب نه به خورې، نه به سکې، نه به استعمالې، بس ځان ته پښتو کې ورته مونږ ځان ته لرې ساته، دې نه ځان لرې ساته. آدم علیه السلام ته حکم وشول دې بوټي نه ځان لرې ساته. اوس قرآن کریم کې چې مونږ کله وګورو، نو قرآن کریم تمام آیات چې مونږ راجمع کړو، نو شیطان ورته راغلی دی. شیطان رټلې شوی دی لیکن لا وتلې نه دی، دی د لرې نه وسوسه اچولی شي. وقاسمهما قرآن وایي شیطان آدم علیه السلام ته ډېر قسمونه وخوړل چې زه ستاسو خیر خوا یم. بل قرآن فرمایي فنسیا ولم نجد له عزما. آدم علیه السلام نه خبره یې روا، پوخه اراده نه و چې دا بوټی به استعمالوي. ځکه چې د دې نه پته لګي چې آدم علیه السلام ته حکم میلاو شو، خو په دې ډېره موده تېره شوله. آدم علیه السلام په جنت کې اوسېږي. دې نه دا معلومه شوله چې جنت کې د آدم علیه السلام دا اوسېدل داسې نه دي لکه چې سړی د قیامت نه پس جنت ته داخل شي او بیا اوسېږي، داسې اوسېدل نه. یعنی سړی چې جنت ته داخل شي، الله دې ته داخل کړي، نو پابندیان خو به نه وي که نه، لیکن دلته یو پابندي وه چې دا
دې ته منځ دیکيږي. نو دې کې صرف لږ پابندي و، نور د جنت خوندونه لذتونه او آدم علیه السلام اولنې انسان دی، اولنې مسلمان دی، اولنې پیغمبر دی، دروغ لیدلی نه دی، پراډ لیدلی نه دی، جنت کې پاتې شوی دی او جنتیان خلک خو سادهګانی نو چې کله ورته دی دا پراډ او دا قسمونه او دا دروغونه او دا دوکې شوکې خبرې ورته وکړه چې زه ستاسو ډېر خوی یم او ته ګوره که نه او دا او دا او دا نو حضرت آدم علیه السلام هغه حیرانه شولو چې دا سړی په ما پسې نښتی دی څه خبره ده. شیطان ورته وایي که دا بوټی تاسو استعمال کو همیشه به په دې جنت کې اوسېږئ، همیشه. او بیا یې زنانه وه حضرت حوا علیه السلام، هغه هم زور شروع کړلو چې خیر دی دا سړی ډېر لګیا دی که نه، بیا سړی د ښځې خبره مني نو د زنانه د طرف نه پکې هم زور وشولو. نو آدم علیه السلام نه دلته اجتهادي خطایي وشوله. الله تعالی ورته ویل چې بوټی مه استعمالوه دا بوټی. نو آدم علیه السلام دا خیال و چې دا بوټی نه دی استعمالول پکار، دا چېرته شخصي بوټی مراد دی، حالانکه نوعي مراد دی. مطلب دا و چې دا بوټی چېرته میلاویږي دا مه استعمالوه. د دې مطلب دا نو چې صرف دقه ځکه چې په دې پوله ولاړ دی دې ته غږ مه کوه نور خوره نه، بس چې دا بوټی دی. هغه استاد یو شاګرد ته وویل هلکه زه ورځم کار له او دا گیا وری بخا ها خو دې بوټي ته به ګورې غږ نه کوئ. دی ویل ټیک دی. چې راللې ماښام چې وایي کتل دې پټۍ بلکل پاک دی، صرف هغه یو بوټی ولاړ و. هلکه تا ته ما نه ویلي چې دې بوټي ته به څه نه ویې؟ ما دې ته څه نه دي ویلي. نو دا بوټي نور نه دي ولاړ؟ وی ولې نه؟ نو هغه دې ولې پرې کړل؟ وایي تا ویل دې ته غږ مه کوه چې ما دې ته غږ نه دی کړی او نور مې پرې کړي. نو هلکه د دې مطلب خو دا و چې دا بوټی درته میلاویږي نو دې ته څه مه وایه او دا نور پرې کوه. ما خو درته اشاره درکړل چې دا بوټی دی، مطلب شکل یې دا دی او تا په ټولو لاس پورې کړو. و ځنګل سړی خرڅوي وهي او هلکه دا ټول بوټي به وایي خو ګوره دا بوټی دې نه به قلاره شي، هغه صرف د دې نه قلاره شي او نور ټول صفا کړي نو څه به پاتې شي. آدم علیه السلام دا وګڼله چې اشاره چېرته شخصي ده، حالکه هغه نوعي وه، یعنې چېرته چې هم دا بوټی وي مه استعمالوئ. دا ولي دا الله جل شانه آدم علیه السلام باندې یو امتحان راوستلو چې ای آدم علیه السلام ته به ولې ټول عمر جنت کې پاتې کېږې؟ ما خو د جنت دپاره ته نه پیدا کړی چې ته به جنت به پیدا، جنت ستا دی خو لیکن یو ټیم دی ورله، ستا خو اصل کې تلل دی دنیا ته. دنیا کې به ستا اولاد کېږي، بچي به دې وي، خاندانونه به وي، قومونه به وي، هلته پاتې کېدل دي. او په دې جنت کې خو بیا اولاد نه کېږي. جنت کې د اولاد ته ضرورت نشته دی، ځکه اولاد خو سړی دې دپاره غواړي چې کمزوری شي زما به اولاد په کار راځي. هر سړی دا وایي چې زما اولاد وي او دې وجې نه خلک وایي چې زما نارینه اولاد وي، ځکه چې نارینه اولاد په کار راځي په بوډاوالي کې د مور پلار. دنیا کې دا په کار راځي لیکن جنت کې د دې ضرورت نشته ځکه په سړي کمزوري نه راځي. آدم علیه السلام چې کله دا خبره وشوله، آدم علیه السلام باندې ازمیښت راغلی چې بھائی چونکې تا بوټی استعمال کړی دی د دې به خپل اثرات دي. اثرات دا چې کوم جنتي لباس एकदम فوراً اتار شول، جنتي لباس ته ووتلو. حضرت آدم علیه السلام एकदम د جنت هغه پاڼې راواغستلې او خپل بدن نه غیر چاپېره کړلې. ولې دلته جنت کې ولې خلک ورته ناست وو کتلې؟ جنت خو لوی کائنات دی، لوی کائنات دی، د چا چا سره څه کار دی؟ ټول پاک خلک دی، نیک خلک. لیکن دې نه پته ولګېدل د انسانیت په فطرت کې دا خبره پرته ده چې دی به حیا او د شرم نه به ډک وي. د دې په فطرت کې په بنیاد کې ځکه آدم علیه السلام په جنت کې دی او ځان نه غټ غټ پاڼې ته چاپېره کوي او خپل بدن پټوي، نو پته ولګېدل فطرت کې حیا پرته ده. څنګه چې سړی خوراک څښاک وکړي او بیا په ګېډه دړ راځي، دغه شان آدم علیه السلام ته احساس وشولو چې یاره اوس ما ته طبعي تقاضې هغه راځي. نو آدم علیه السلام ته حکم وشولو چې اوس ته دلته نشي پاتې کېدی او ځه. نو آدم علیه السلام او بیبي حوا او شیطان هم دا ټول دنیا ته راولېږل.
حضرت آدم علیہ السلام خو د سریلنکا په یو علاقه کې سرندیب ورته ویل کېږي په هغه ځای کې راکوش ولو او حضرت اما حوا علیه السلام هغه الله جل شانه بیل راکوز کړل یعنی یو زینو بیل ځینې وایي دا د امریکای په علاقو کې او ځینې وایي چې نه شړو علاقو کې چې کوم دي کې ریګستانونه دي په دغه علاقو کې الله تعالی راکوز کړل او شیطان الله تعالی بیل دی چې دغه ورورته ولو دا اوس په دې مودې او کلونه تیر شوي دي کلونه تیر شوي دي د یو بل نه جدا دا هم هوا علیه السلام زکه د شي شړو تراولې غلا چې د آدم علیه السلام په خطا کولو کې دغه هم لاس وو چې لاس پکې و نو زکه سنه سزا زیاته غنم ورکړه آدم علیه السلام چې دنیا ته راکوشوي دي نو شپه وا نو چې د شپې وکتل بالکل تیاره ده نو ډېر زیات خپه وېرېدو چې دا لا کم زی ته زراله دلته دومره تیاره ده او د سړي نظر خو داسې نه کله ځکه د حیواناتو چې کم نظري ډېر پریشانه شولو چې کله سحر کېدو رڼا خورېدله نو چې خوشحاله شولو چې اوهو دلته خو رڼا هم راځي رڼا چې خورېدله نو دې د الله تعالی شکریا ادا کړله او په سجده پرېوتلو دا 2 رکعاته د سحر فرض الله تعالی د آدم علیه السلام په دې شکریا بیا مقرر کړ آدم علیہ السلام روزانه به سفر کوو روانو بس یو طرف ته روان دي او بیا آلتنا اما حوا هم سفر کوي بس الله ولا پزړه کې یو خبره چي و دوی په لار باندې توبه او استغفار او جړه او فریاد دا کوي او ذات روان کړي دي تر دې پوری چې دوی د عرب اغزمه کو تر رسیدلې دي او د عرب اغزمو کې هغه غر تر ورسېدل چې دواړه چې د غر په یو طرف باندې راغون شي د غر یو طرف باندې یو دی بل طرف باندې بل دی کله چې دواړه بر وختل یو بل ولیدل یو بل و پیژندلو دغه ته ویل کېږي عرفات ځکه دلته د یو بل جان پہچان وشو اما حوا چې دی بیا په جده کې خخ شوې ده جده نیا ته ویل کېږي ځکه دا د ټولو انسانانو نیا ده دې د وجنه دیتا جده ویل کېږي دا خبره ده خبره خلاصه دا ده چې آدم علیه السلام چې راله دومره وجړل چې علما فرمایي تفاسیر ورکړي د تفسیر مظهری چې دومره جړلې د دنیا کې دومره هیڅ نه دي جوړلې کدا هغه اوخ کی را جمع کړل شي نو هغه دریا جوړې دي شي د آدم علی السلام د اوخ کو نه دریا جوړې دي شي داسې اوخ کی د آدم علی السلام پیدا دي خبر خلاصه دا ده چې آدم علی السلام وجړل او الله تعالی د هغه توبه قبول کړل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دعا وکړه چې الله کا پمدي رحم ونکو نو بس بیا پتاوان کې پریوتی لنکونن من الظالمین ظالمین معنا دا نه چې بس ظالم یو ظالمین مطلب موږ پتاوان کې پریوزي ځکه دا تاوان دی چې ستا خلاف سړی رواني دا تاوان دی آدم علیه السلام توبه الله تعالی قبول کړله قرآن وایي چې بس موږ د آدم علیه السلام توبه قبول کړله چې قبول شو خبره ختمه پدې پسې اوس نورې خبرې کول چې دا ولې وخوړل او څنګه وخوړل بخاری شریف کی روایت ته حضرت موسی علیہ السلام آدم علیہ السلام یو بل سره ملاقات وکړو موسی علیہ السلام ورته ته آدم علیہ السلام یې چې کوم جنت کې پاتې شوی دی او بیا جنت نه راوته دی ستاده وجه موږ جنت نه راو باسل شروع آدم علیہ السلام تو فرمایل تا موسی علیہ السلام چې پاغه باندې تورات نازل شوه دی زما د پیدایش نه هم دومره زره کاله مخکې بیا وزاغه موسی علیہ السلام نو تا په تورات کې بیا دا نه دی ویلي چې الله جل شانه چې سکه هغه کیږي و او نو الله تعالی زما د پیدایش نه مخکې دا لیکلیو چې زبدا کار کوما او د جنت نه بوزما نو چې په ما لیکلي دي نو زه پړم آدم علیہ السلام ته نه ته پړ تا خبره ټیک وکړه آدم علیہ السلام په دې خبره وګټله مطلب دا چې زما په تقدیر کې الله تعالی یو خبره مقرره کړې و
په دې ولې ما ملامت کوي؟ علما فرمایي دا د الله تعالی د آدم علیه السلام سره ډېره مینه محبت وه چې الله تعالی په یو طریقه باندې خپل خوب باندې آدم علیه السلام دنیا ته راولېږلو. داسې ورته ویلی شو او آدم علیه السلام سیده ځه دنیا ته ځه هلته پاتې کېږي. اوس یو سړی لکونو کال په جنت کې پاتې شي او ته ورته نیمې ورځ دپاره دنیا ته لاړ شه دی به راشي ډېر به خفه بس. کم خلک چې په یورپي کنټریز کې پاتې کېږي او مادر پیدر آزاد ژوند تېروي که هغوی ته وي چې لږ ساعت دپاره پاکستان ته لاړ شئ هغه هلته خو بجلي نشته حالات خراب دي مونږ بل نه خیر دی بیا به راشي نه پته نه لګي چې رازونو پته نه چې ژوندي به یو که نه یو هلته به دماکې کېږي. د خلکو د بهر خلکو دا خیال دی د پاکستان ور بلخ کار نشته دی دویمه نور دی په مخ پټاخې دلته ډزېږي راډزېږي د دوی دا خیال دی. ډېر خلک راتلی نه شي بار په بار پاتې. الله تعالی آدم علیه السلام ته دا کاروایی مقرر کړل یو میدان او میدان یې ورله جوړ کړلو او په دې بهانه الله تعالی آدم علیه السلام دنیا ته راولېږل. دا داسې دی چې یو وړوکی ماشوم وي او د مور تیز کی او پیس کی او مور غواړي چې بچی وس موده پوره کړله دی د ډوډۍ خوراک قابل شوی دی په دې باندې وس ډوډۍ شروع کول پکار دی خو ډوډۍ خو په دې هله پوره خوري چې دا پیپ یې وربند کړي چې پیس کی نو بیا ډوډۍ ته دی دومره طبیعت برابر نه نو دغه مور بیا داسې کار وکړي د دغه ماشوم مزاج بدلوي خو لیکن مور خو ورته که دا وه چې شابه پی نشته او ډوډۍ خوره دا ماشوم به چغې ویو که نه ووي مور ورسره داسې کاروی وکړي چې مصبر راواخلي او هغه په خپل سینه باندې ولګوي او ماشوم ته وایي چې راځه رانږدې شه ماشوم چې سینې ته ورنږدې شي او چې خوله کېږي کوي بس دی بیا خوله شاته کړي کوي ولې هغه ترخه دوایي لګولې اوس هغه ته پته ده چې دا مې مور ده دې ماله پیم راکوي سینه هم هغه ده غېږ هم هغه دی لیکن اوس څه رکاوټ پیدا شوی دی چې زه دا شی خوړی نه شم نو د مور نه خفګان نه جوړېږي خفګان د هغه دوایي نه جوړېږي چې دا دوایي په منځ کې کم دی نه راغلی نو د مور سره خپل مینه جوړي لیکن په منځ کې دوایي راشي مور ورته بیا وایي چې بچی بیا رانږدې شه یو څو پرې رانږدې کړي چې د دې یقین پیدا شي چې او دا دوایي ده او دا لا لرې شوي نه ده بس ماشوم دغه ټیم نه ځان کټار کړي چې نه بس نور نه او په ډوډو باندې شروع کړي. څنګه چې مور د خپل بچي د مینې برقرار ساتلو دپاره یو هیله کوي چې دا ماشوم زمانه په زړه کې خفه نه شي د دې مور جوړ زه نه یم بل څوک ده یا د ما د دې سر څه خفګان دی د دې د ختمولو دپاره مور یو هیله جوړه کړي چې ماشوم له یو ترخه دوایي ولګوي ماشوم دقه مور سره ناست وي او بیا چې د خوراک څښاک شروع کړي الله تعالی د خپل خوږ بنده آدم علیه السلام سره دغه شانتي یو عمل وکړلو او یو هیله چې آدم علیه السلام ته چې بوټې مه خوره مه نږدې کېږه آدم علیه السلام نه اجتهادي خطا وشوله خبره تېره وه شیطان ورته قسمونه خوړل ډېرې قصې او چاپېره راتېر شولې آدم علیه السلام استعمال کړل آدم علیه السلام ته چې د دنیا ته ورځه ځکه چې تا نه دا خطا وشوله اوس که ډارېکې دنیا ته رالېږلې وې آدم علیه السلام به زړه هغه به چودلی و چې یا الله اوسه پورې راسره ستا مینه وه دا ولې دا دنیا ته دې تیارو ته دې راولېږلمه دې کاڼو ته دې راولېږلمه دې زناور په منځ کې دې پاتې کړمه هېڅوک دلته نشته دی بل انسان سوا زمانه آدم علیه السلام زړه به هغه د غم د لاسه چودلی و لیکن الله تعالی آدم علیه السلام دپاره یو آزمایش مقرر کړو په هغه آزمایش کې آدم علیه السلام خپل فضیلت ښکاره کړلو او فضیلت دا و چې آدم علیه السلام نه خطا وشوله نو ورته یې وویل خطا خو د ابلیس نه هم شوي وه لیکن هغه تکبر وکړلو خطا زما نه هم شوي ده زه به تکبر نه کومه زه به الله تعالی ته په سجده پرېوځمه زه به ژړا کومه زه به اوښکې تویومه زه به الله تعالی ته دعا کومه نو چې زموږ پلار نیکه آدم علیه السلام کم عمل کړی دی او سړی حق عمل کوي نو داسې سړی به کامیاب
چې دې جړا فریاد الله تعالی ته کوي دا سړی به بیا په امن کې وي او کله شیطان په لار روان شي نو شیطان چې ډېر خلک گمراه کړي دي ډېر خلک دسی بیلاره کړي دي چې تاسو مه کوه یو کس یو واره ډېر عبادت گزار او دعای کوله چې یا الله شیطان راته وخه شیطان ورته ویلې شو چې شیطان باندې سکه قلا رکینا نه بس شیطان چې وینما دا ذلیل څنګه دی چې دې داخله گمراه کوي یا ورځ دې ګوري شیطان څه پر رسو په پړو کې لګیا دی سو کې وې دا شیطان یې وکنه تا چې په مخه دعاګانې کولې خا سکه دا پړی چې دی دا مې راغستې دي خلق په دې جال کې راتړه مکنه دا ما کونډې دي ها نن زمانه پاره پکې څه کونډشتا سجال مال نه تا پکې نشته ولي ستا سل کاله ژوند دې مړه او تلا ځوانه څه ضرورت ته چې تعالی ځان دونه کړو ما په اخر کې به ګورو بس دا خوب ختم شوی دې په لړ کې دا راغلي دي چې او سل کاله ژوند ډیر شي او تاسو مړه اله ځوان جان سړې شل ډیر شکاله د عمر دی او ځان له بزړه شین کې ظالم په جړه جړه باندې او په عبادتونو نو خیر دې چې لګ ګرام توبونه بلګ لکو کنه لګ قرآنی مرانی بکو لګ شو کوم کا بکو پردای خپل بخرورا خرورا غونډورا غونډوا او لګ مال کا مساله دارام توبونه به شروع کو جو بس چې لګ شروع کړل جو بس خواني ورلور کو د ګناه جو بس ټول شروع کړل دومره ګناهونه شروع کړل چې هغه نیکی تی مکمل پاتې شول او د دې دا خیالو چې سل کاله تلا ټیم شته د एकदम مرګ راغله سمو د پس چې مرګ راغله دا سړی حق حیران شولو چې دا لا څنګه دی دا ټیم کې ورته شیطان وی چې ودی کتل ما چې جال تیارولو دا چې جالونه ډېر خلکو له تیارولو تا علم له زما خبره مانه لقب ما خدا چې ډېر غر کړی دی تا مې پکې غر کړی ډېر خلک ما داسې غرق کړی دی شیطان خپل چالونه تیاری او بنی آدم به هر وخت خپل قدم ته ګوري څنګه چې یو سړی په غر رواني کنه کبره خېجو کښکته خېجو نو دې سکه دې خپل خپل ته ګوري خپل چرته بې ځای کې نه کما کنه کښکته به پروت نو بیا به قیمه یما بیا چاته د ټوکان ضرورت نشته دی څنګه چې سړی خپل خپل ته ګوري دنیا کې چې وخت تیرې خپل قدم خپل ته ګورا چې ته په کم مقدار رواني په ګناه رواني په ثواب رواني بنی آدم کله چې الله تعالی فرما برداري کې رواني دې خپل قدم ته ګوري دې شیطان په قدمونو ناراضي ځکه خو الله تعالی فرمایي ولا تتبع خطوات الشیطان شیطان په قدمونو مزه خلک وایي چې شیطان په قدمونو مونږ ته خدا قدمونه دي معلوم دا غلاره دا قدمونه دي د نیکۍ په قدمونو روان شه بیا به تا ته نیکي میلاویږي بدی به چرته نه میلاویږي تر دې پورې چې نیک خلکو په دې خبره دومره عمل کړی دی لکه حضرت ابوبکر رضی الله عنه نبی علیہ السلام یو ور روان دی ابوبکر رضی الله عنه بالکل هغه ځکه خپایک دی کم ځکه چې نبی علیہ السلام خپای خو دی قدم نبی علیہ السلام خپوي چته نو شاته پسې حق ځکه چا ورته وی چې دا سکه وای د نبی علیہ السلام په قدم باندې با قدم چې دا کم دی ترسیږي ابوبکر به هغه ځی ترسیږي ډېر مشایخ سره خلکو لیدلي دي چې هغوی د خپل شیخ او د خپل مرشد او د خپل استاد په قدم رواني دا د برکت د پاره چې زما څنګه الله تعالی مشر شیخ الله تعالی خپل نازولې جوړ کړی دی زم په دې قدم روان یم چې الله تعالی ما هم خوښ کړي شیطان د هغه وخت نه خپل مهنت روان کړی دی او الله تعالی بنی آدم ته ویل چې بنی آدم بس انه عدو مبین شیطان ستاسو ښکارا دشمن دی ځان ته ساتي بس لنډه خبره ده نن مونږ د دې خبرې نه خبر هم نه یو مونږ دا خبره ډیر زیات معمولی اخستې ده حالکه شیطان چې د چا سره یارانه جوړه کی هغه کس همیشه د پاره تباہ او برباد مونږ دا ګړو چې
چې په ګناهونو کې لذت ته خدای گواه دی چې څومره زیات ګندګي په دې ګناهونو کې دا او سپکواله او خباثت په دې کې دی داسې په بل شي کې نه دی دا داسې دی لکه یو سړی ته خخ کلی سالن او وریجو بریانی ته تیار کړی وي کباب بریانی تکي او بل طرف ته په ډیران باندې ښه زوړ سوړ ګندا شی پروت دی یو سړی هغه بریانی پریږدي او لاړ شي هغه ډیران کې خوله وهي ټوله دنیا به دې سړی ته قمقل وي د ګناه دقه حال دی نن سبا بدنظری دومره عامه شوې ده چې که څوک زنانه په لاره تېرېږي نو څوک د نظر پروا بالکل نه کوي او چې کم سړی څومره زیات ګناهګار دومره هغه ته اټیچ وي بس چې ما کتلی وي چې انسان دی او که خر دی تور دی او که سپین دی بورقه کې ده او که بې بورقه ده ولې دا د دننه هغه خباثت دی د دننه هغه خباثت دی چې هغه دې تیاروي دا د انسان په فطرت کې دی اوس چې کم یو سړی داس خوی کوي هغه به آلریډي ګناهونو طرف ته به آماده کېږي کم سړی چې هغه نورو ته ګوري هغه چېرته د خپل ښځې نه خوشحاله نه وي هغه به که څلور ودونه هم وکړي دی چېرته هم خوشحاله نه وي ولې ځکه حرص او ګندګي د هغه په مزاج کې پرته ده حرص دی که نه لالچ دی بس ګناه داسې ګنده شی او کم خلق الله تعالی د دین ساتي هغه وی چې دا ګندګي روانه ده ګندګي ته به نه ګوري بس داسې د دین زړه موړ او سوړ وي لکه په ډیران چې ګند پروت وي او یو سړی نازک مزاج سړی چې روانېږي په خوله باندې په پوزه باندې کپړه کېږدي چې لاړ شمه دا څښا بند را باندې را نه شي خلک وایي لکه دا ډېر نفیس الطبع دی ډېر نازک مزاج دی په دې طرف تېرېدو او یاره خوله یې بنده کړله ولې د دې ګناه د دې ګندګۍ هغه بدبوی نه ځان ساتي نیک خلق هغه د ګناه د بدبوی نه هم ځان ساتي نن سبا دغه لوبه روانه ده شیطان خپل مهنت کوي او موږ خپل مهنت پرې ښودلی دی موږ بجای دی چې جومات آباد کړو موږ بجای دی چې علماو سره ناسته پاسته وکړو موږ بجای دی چې د قرآن درسونو کې ناسته وکړو بجای دی چې مدارسو کې واړه داخل کړو بجای دی چې مونږه د ذکر اذکار محفلونو کې ناسته وکړو مونږ د ګناه محفل کې ناسته فخر ګڼو او په فخر سره وایو چې مونږ دومره ټیم تیر کړلو د داسې سړي د نجات او د خلاصې به څنګه تا ته لاره میلاو شي بالکل نشي میلاولی کم سړی چې د شیطان په لار روان دی بغیر کېږي کم سړی چې د آدم علیه السلام په لار روان دی هغه به الله تعالی ساتي آدم علیہ السلام ته خطا شوی ده بنی آدم نه خطا کیږي حدیث کې راځي چې د هر یو بنی آدم نه ګناه کیږي کل بنی آدم خطاء وخير الخطائین التواب هر بنی آدم خطاکار دی لیکن بهترین خطاکار هغه دی چې د توبه او استغفار وکړي نن سبا خو توبه او استغفار د ګناه د پاره ده نن سبا خو خبره بے ایمانی تراوانه شوی ده ګناه نه یعنی نن سبا دا جوړ شوی دی چې سړی داسې ګنده خبرې کوي چې ایمان پې ختمېږي ایمان پې ختمېږي ایمان پې ختمېږي او که نه لکه دا وسوات کې دا بیګا غالبا واقع وشوله چې یو سړی چې دی هغه دا کار کوي چې بیا قرآن کریم سوځوي او خلق خبریږي او خلق روباسي او خلق مړکوي لکه سړی دې ته حیران شي چې د دې خبرې څه ضرورت پاتې شولو چې ته راځه او دا ګنده فعل کوه قرآن کریم سوځوه په پاکستان کې د 2.5 نه زیات داسې کیسونه دي بلکې 3 تر چې داسې دي چې هغه د ګستاخۍ دي څوک د پیغمبر ګستاخي کوي څوک د قرآن ګستاخي کوي څوک د جمعات ګستاخي کوي ټول د ګستاخۍ واقع دي او داغه د پر راپورټ دا تیاریږي چې دا لیونی دی لیونی چرته دا داوا ونه کړ چې زه قائد اعظم یم زه جنرال باجوا یم
زه علامه اقبال یم، زه وزیر اعظم او صدر یم، زه پلان کې یعنی د دنیا د لیول یو هم لیونی دعوه ونه کړل چې کوي جدا دعوه وکړي. او د پاکستان خو داسې کمزوري قانون دی چې داسې کسان له مکمل سپورټ ورکوي او ښکلی رپورټ ورکوي او بس په طریقې ساتي. دا خو بس خلک ډېر مشتعل شي چې سړی راوباسي او بیا پرېږدي نه د خلکو په لاس چې بیا راغلی بیا به چېرته پرېږدي، مړکۍ به خامخا. د بې ایمانۍ دومره تحریکونه شروع شوي دي، بې ایمانی چې په جومات کې به سړی ناست وي او د ابولهب نه به کم نه وي. په دې یوازې دا نه ده چې مونږ پټ کې غټ په سر کو او چوغه واچو چې بس دا خو ظاهري حالت دی، ظاهري حالت بیل شی دی. خو زه تا نه تپوس کوم د ګاډۍ ظاهري حالت ښه دی، ښه ښکلی د دې کنډیشن دی، لیکن دننه پکې یو هم مشین نشته دی، انجن پکې نشته دی، بیټري پکې نشته دی چې هر څه پکې وتی. دا ګاډۍ وچلي دی لکه څوک دیکه ورکوي جو روان به شي او که نه ورکوي څه دی خیال. زمونږ هم دا حال دی، زمونږ هم دا حال جوړ شوی دی چې په ظاهر کې ځان مسلمان ګڼو لیکن دننه د ګناهونو نه ډک یو. د بې ایمانۍ تحریکونه ډېر زیات په عروج روان دي. لږ خپل ځوانان او خپل ځان کنټرول کوي. هسې نه چې داسې خبره وکړو یا د داسې کسانو ملګري شو چې د بې ایمانۍ د وجې نه مونږ تباه او برباد شو. څه کوي ټیم څه دی دا وایي داسې وایه دا مه وایه چې څلور منټه ځکه ټیم خو زه مقرر کړم. دغه خبره ده که مونږ داسې کار وکړو چې مونږ لږ ټیم ورکړو ځان له او د دې خبرې غم وکړو چې الله بس جړه فریاد الله تعالی ته بس چې الله څه شوي دي په هغه راته معافي وکړي او زمونږ د ایمان او زمونږ د عملونو یا الله حفاظت وکړي. بس دغه یو نتیجه ده. الله تعالی دې په مونږ او تاسو عمل کولو توفیق را نصیب. مولا کریم ته زموږ راضي شي ناراضه نشي، ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي، زموږ د عملونو حفاظت وکړي، زموږ د یا الله د قبر او د آخرت یا الله په موږ رحم او کرم وکړي. یا الله جهنم نه بچ کړي، جنت الفردوس نصیب کړي. کم ملګرو یا الله او مؤمنانو حجونه او عمرې وکړل یا الله عبادتونه قبول کړي او یا الله مونږ ته هم یا الله توفیق راکړي چې بار بار د حرمین شریفین دیدنونه زیارتونه وکړو. یا الله زموږ د ملک په حال باندې خصوصي رحم و کرم وکړي. باران دپاره دعا وکړي الله تعالی د خیر او برکت باران نازل کړي. یا الله د خیر او برکت باران نازل کړي. یا الله د خیر او برکت فیصلې وکړي. د فلسطین د مظلوم مسلمانانو مدد او نصرت وکړي. په وخت د ځنکدن کې عظیمه کلمه مونږ ته نصیب کړي. لا اله الا الله.